خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله چې ما په ژوند کې هم چاته عذر نه دی پیش کړی چې یاره ما معاف کا. دا خالد بن ولید رضی الله هغه ته به نبی علیه الصلاة والسلام د الله توره ویله. وی خالد چې دا د الله توره ده، دا چې په کوم طرف ورغی که نه بس دی ناکامه نه راځي. نو خالد بن ولید به ویل وی قسم په الله لا چاته مې سر نه دی ټیټ کړی، د چا نه مې بخښنه نه ده غوښتې چې په کوم طرف ورغلی ما. خو یو ځل مې د عمار رضی الله تعالی سره په خبرو کې وران شو لږ، چې زه دی لږ په خبرو کې وران شو. چې وران شو ما درته وایي چې زه نبي علیه الصلاة والسلام له ځو هغه به زموږ فیصله وکړي، زموږ فیصله به وکړي. وی لاړو نبي علیه الصلاة والسلام لره، ما ورته خپله خبره وکړه، عمار رضی الله خپله خبره وکړه. ما وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام به اوس یو فیصله کوي. چې نبي علیه السلام هېڅ فیصله ونه کړه، خو دا سر چې داسې اوچت کړو که نه، وایي چې عمار څوک خوشحالوي نه هغه به ما خوشحالوي. عمار چې چا خوشحاله کړه هغه زه خوشحاله کړم، او عمار چې چا خفه کړه هغه زه خفه کړم. نبی علیه السلام نور هېڅ هم ونه ویلو. ما چې قسم په الله لومبی ځل در باندې راغی چې د عمار نه به معافي غواړې. په ژوند کې مې چاته سر نه دی ټیټ کړی، په ژوند کې مې د چا نه معافي نه ده غوښتې، خو نن به د عمار نه معافي غواړم ځکه چې د دواړو جهانو سردار رانه خفه کېږي. عمار ته مې لاسونه داسې کړه عماره ما معاف کړه، عماره ما معاف کړه. عمار چې معاف کړی مې ما وایي چې نه که نه داسې ووایه چې زه ستا نه خوشحاله یم، زه ستا نه خوشحاله یم، ځکه زما محبوب وایي چې عمار د چا نه خوشحاله شو د هغه نه زه خوشحاله یم. ووایه چې زه در نه خوشحاله یم. عمار وخندا شو چې زه در نه خوشحاله یم. وی ال هغې نه زما زړه ته سکون راغی، ال هغې نه زما زړه ته سکون راغی. دا بیا د نبي علیه الصلاة والسلام په نازولو صحابه کرامو کې عمار رضی الله تعالی. نو د ایمان دپاره ډېر زیات سخت تکلیفونه تېر کړي، ډېر زیات سخت تکلیفونه تېر کړي. خپله مور په شهادت، ګور په اسلام کې د ټولو نه اول شهید په نارینو کې چې د ده پلار دی یاسر رضی الله تعالی، او په زنانو کې د ده مور ده سمیه رضی الله تعالی. نو غرض مې دا کو چې د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت مې شروع کړی دی دپاره د یو خو دا دی چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د مکمل ژوند نه خبر شو چې څنګه ژوند یې تېر کړی دی، چې هغه ژوند موږ کوشش وکړو چې خپل ژوند هغه شانتې تېر کړو. دویم دا خبره زموږ ذهن ته راشي چې دا اسلام موږ ته داسې په تیاره نه دی راغلی، خو بس دا خبره ده د پلار نیکه نه را روانه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې موږ په مسلمان کور کې پیدا کېږو موږ دا کلمه وایو، دا خو اسانه خبره ده. نه 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 نه، په دې باندې د صحابه کرامو وینې توی شوي دي، په دې باندې د صحابه کرامو د سرمنو نه چې کومې وینې او کومې وازګې به ویلې کېدې په هغې باندې به سروټ کې مړې کېدلې. دا موږ ته دومره تکلیفونه را رسېدلی دی، خو موږ ته په تیاره باندې میلاو شوی دی، ځکه زموږ سره قدر نشته دی، ځکه زموږ سره عزت نشته دی، ځکه د دې وجې نه موږ ته د کافرو په طریقو کې ډول ښکاري، حسن ښکاري، او د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقو کې راته شرم راځي. الله تبارک وتعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.